علیکم. کابل کې د مینتوب د پټو کیسو خوندورې دادي نشوله په ونه رنګه ځوانه جینۍ خونې ته دننه شوه. په کوڅو کې ناست خار وهونکې جميل ته یې وویلې په مړوند او د لاس په پند مې د حبیب نوم ولیکل غواړم. په کابل په ښار په زړه کې یو ورکوټ د ښار لګولو دوکان د مینو جینکو او د هلکانو ترمنځ مشهور شوی دی. دلته کې عاشقان په خپل بدن کې قسم نښې جوړول غواړي په بېلابېله نقاشي کوي. په دې کې 30 کلنه جینۍ دا خپله وینا دغه شانتې کوي. ویل چې زه د 7 کالو نه په یو حبیب په نوم هلک سره مې د سکول د وختو مینه کومه. د دې خبرې نه زما کورنۍ ته هېڅ خبر لا نشته. د ښار په لګولو په وخت کې د زیبا په سترګو کې اوښکې راغلې او څو ځلې خپل لاس ته وکتل. دغه هلک په مینه کې داسې بېخته و. یوه غټه نقشه یې په خپل لاس باندې سازه کړله چې هغه کوم یو دوکاندار چې ورته ته په لاس باندې دا نښه سازوله نو هغه ورته حیران شو. دا نښه موږ چې کومې جینۍ یا هلک ته سازه کړو نو هغه دې نقشې ته غټې اوښکې تویوي. بیا زیبا ورته وویل په مینه کې تر یو بل ته داسې ډالۍ یا نښې ورکوو یو بل سره خیر نه کی. ځینې وخت کې دا ډالۍ ورکړل کېږي ځینې وخت کې دا ډالۍ ورکېږي یا خیرېږي او زه غواړم د حبیب نوم مې د بدن په رګونو سره ګډ شي تل سره وي. دغه دوکاندار ته نه بیا د زیبا نه پوښتنه وکړه که د یار د وجې د خپل کورنۍ د مینې په اړه نشي ویلی بیا ولې داسې نوم یا نښه د خپل په مړوند باندې سازوي. ځکه چې دا نوم چې درته موږ په دې لاس باندې ولیکو نو دا ټول عمري پاتې کېږي دا د ډېرې مودې لپاره پاتې کېږي. ورته دا جینۍ بیا په خندا شوله ته یې وویلې د دې دپاره یې په مړوند لیکم چې څوک یې ونه ګوري. ښار وهونکی جمیل خپلې ستنې او د رنګونې نه یې ډکې کړې او کار یې شروع کړو. زیبا ته یې وویلې چې درد باید وزخمئ چې درد ته یعنې ځان ټینګ کړي. زیبا بیا دردلې سترګې پټې کړې او ویې ویلې دغه د حبیب هلک دپاره هر څه منم. کولی شي د زړه مې د سینې نه راوباسه او بیا پې د حبیب نوم ولیکه. زیبا د ښار د وهلو په مهال یو ټکي ته زیار شوه او بیا هم داسې ځان سره وخندل او دا یې وویلې چې مینه هم عجیبه ده ښه یو شیبه یې خاطر دی لا دومره ستونزو سره چې زما او د حبیب ترمنځ دي. زمونږ کورنۍ هم نه غواړي چې مونږ یو ځای شو خو ما او حبیب جبه کړې زما او د حبیب د تنه په سر جدا شي خو د یو بل نه جدا کېږو. خلک سبحان الله او جینۍ ورته ویل صفا سپې جمیل ورته وویلې اخلاص شو. زیبا وویلې د حبیب په مینه کې دومره غرقه شوی وم چې نه یم په درد پوه شوی او نه هم په وخت. عزتمنه زموږ نننۍ معلومات ته د دې ځای پورې زموږ د راتلونکي ویډیو دپاره زموږ دا چینل ته سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د ټالۍ نښان ووهئ چې یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسي. زموږ د بلې ویډیو انتظار کوئ.